دا سوالات جوابات سلسله شروع کوو. ګورو چې دې وخت کې مونږ سره په لاین بسوک وي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موبایل کې چې قرآن مجید وی کنه چې سره تلاوت دا ورو قرآن مجید سړی موبایل کې شولې تلاوت کوي. جی جی. او پسې هغه سره بیا کوم چې لګانې باندې بیورو شي زموږ کنه. جی. دا جایز دی او کنه او بل دا مطلب چې موبایل کې قرآن مجید وی لیټرینګ د ځای ډاټ راشي دا لګا د پروګرام باندې وضاحت وکړي. تاسو چې ریډیو وره نه یو ملګری سوال کوي چې موبایل کې قرآن اپلیکیشن وی قرآن په کولاویږي نو دغه تلاوت جایز دی کنه؟ نو بالکل په موبایل کې قرآن پاک دا اپلیکیشن آن شي او پاغه کې تلاوت کې نو دا جایز دی. او بیا موبایل کې غانیم وی سونگز وغیرہ وی او ورسره قرآن پاک هم وی نو دا جایز دی کنه؟ نو کدا قرآن پاک ستا په موبایل کې وی او کنه خو ستا په موبایل کې غانې او سونگز وغیرہ چې دینو دا ګناه ده. اوس د دې قرآن په وجه باندې نور دیم ګناه زیاتېږي چې تا حلال او حرام سيزونه په یو ځای کې را یو ځای کړي دا نورم سنگین جرم دی. دا مطلب نشو چې غني قرآن او غانې په موبایل کې ساتل ناجیز دي نو راشه قرآن ته ډیلیټ کا. قرآن م ډیلیټ کا و غانې وغیرہ او څه چې بهودګي د اغه ناروا سيزونه ته ډیلیټ کا. موبایل پاکیزه اوساته. دویم سوال دا چې موبایل کې قرآن پاک وی نو دې کې چې بنده تلاوت کوي نو یاد ساتل پکار دی چې قرآن په موبایل کې کولوي نو بیا د سکرین لګوته به او دس نو اوړي. موبایل کې چې قرآن تلاوت کوي نو دې د پارم او دس چاردام ضروری دی. دریم سوال جواب دا چې تاسو موبایل په جیب کې وی بند وی قرآن پاک په موبایل کې ډاونلوډ اپلیکیشن فارم کې شتا او تاسو بند کړی دی وخت کې او تاسو لیټرین ته نو دغه جایز دی دا موبایل کې لیټرین ته یوسه. خو چې موبایل کې قرآن پاک آزاد دی سکرین آن دی او بیا لیٹرین تزینو دا ناجائز دی. इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.